خصوصا في الفقه وعلى الخصوص في الهدايات أربعة. اللهم احفظنا من الفتن من وعش. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من فتنة آخر الزمان ومن شرور نفس وشيطان. اللهم إنا نعوذ بك. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة نه ورده بیا چاله بیا کم تو دكشنا والشيخ صاحب كشنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا خدايا كده تشامور وبدار مني خدايا جنة الفردوس وجهي. خدايا كده تشامور وبلاش ودي ناس بدعاء يقبل وجهان وتوجد لنا خير. شنو قردك شنو له كانه وجهان وتتابع وجد لنا. توصل وصل. يا الله تعالى جل جلاله وفشاق قلبان لك الدنيا عداك. ولا څه خدای دا ته پر دې ټولې کال ته وصل شته وته. خدایا کوم مسلمانان چې په کوی واکې دي. خدایا کوم مسلمانان چې په باګران کې دي. خدایا کوم مسلمانان چې د ظالمانو په بندیخانو کې دي. یا خدای او خدای يا سلام تو کوتر یو شرابو د مغیران نږدې یې. خدای دا غالب وکړي دا کافران مغلوب وکړي مالونه یې په غنیمت باندې افغانان و پاکستانیان ورونو در په اتفاق ورکړي. دا دعا وکړي ورونه او خدای بچیان حال د زمانې اخر شوي دي ورونه چې په قانون کې واچوي سبق و قرآن چې په یاد کړي ما هر ورځ درته وایم یا سبحان چې حافظ شو کتابونه یې ونه ویله د ده د علمي هېڅ فرق نشته. دا کتابونه وایي د ده د عوام هېڅ فرق نشته بلکې دی لکه عوام باندې مفکر دی. هغه لوی کوي چې هغه بیخي انتونه باساسه وي. دا دعا خاص ده دا مشتی پیر صاحب یې ماته وکړي او خدایه دا مشتی پیر صاحب چې دغه ځای راغلی دی ودلته راغلی سره د ملګرو دا وهام بل په هم وي. خدای پاکه په خپل علم یې منور وګرځوي. اللهم نور قلوبنا قبورنا صدورنا اللهم اهدنا بهدايتك الى صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم